هغه کې دي چې د بعض ګناهونو د وجې چې موږ شرط ګناهونه کړی دي دای د وجې او سور ورځې جهنم ته لړ شو ځکه دا د اهل سنت عقیده راکنه چې موحد سره چې د بعض ګناهونو د وجې نه جهنم ته تللی شي نو دیم دای د بعض ګناهونو د وجې کې دي چې موږ جهنم ته لړ شو او سور ورځې خو موږ باندې اهل سنت والجماعت دا مسله د موحد سره متعلق کو او دی توحید ته نګوري او ادا موږ چې جنتیان یو او حدیث داشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تجیب با خوراک زهر چولو وجه اخر دا حدیث په اخر کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه تاسو کو من اهل النار اور وال سوق دي نو دی وې نکونو فیها یسیرا ثم انتم تخلفون فیها مونږ به یو پای کې معنی سره غمودا ولې ک ګناونه مونږ کړي کې دي شیدای د وجنه سره غمودا یو بیا به تاسو زمون په زبانه پای کې پراته نبی اسلام ته کورې شه نو مقصد دا دی چې اصل دی دا دعوا ولی باطل لا چې مونږه به جهنم ته نزو مگر یو سور وځي همیشه ونی بجانم کې دا ځکه باطل لا چې دا دعوا کوي د سره د شرک نه لکه اور پسې راځي او هر شي اهل سنت و جماعت دی توحید والا ای دا دعوا صحیح کولې شي چې دې د موحد سره دیو جهنم ته نزي مگر کيو سورج لړشي الی سبیل الامکان د بعض ګناهونو د وجې چې الله نه معاف کړي نار کله چې دې کې دا نقصان وسکه اور پسې دی باندې اعتراض کوي قل تخصم عند الله عهدا تور تو آیا غسر تاسو د الله تعالی سر سوادا نو کاغذ وین فلن یخلف الله عدون شر خلاف نه کوي د خپل عهد نه الله عهد نه مراد عبد الله ابن عباس عبد الله مسعود دوړ صحابه عهدن معنی عهدن بالتوحید اسی لوز نه کوم بعض مفسرین لیکلي چې الله تاسو له خطر علی غلی چې تاسو به جنتیانه نه معنا الله تعالی خدا وعده کوي د جنت د موحدین سره آیات تاسو سره د عهد د توحید سره او کنيشتا ټیک د عهد د توحیدین د الله په عهد کې بداخل شي خلاف نه کې الله یا خپل عهد نه نو تخصم معنی او حمزه حذف ہے آیت تخصم عند الله پنځ الله عهدن عهد د توحید د پر د نجات خو عند الله ذکر وی چې د الله پنځ باندې قبولي اثر معنی توحید نو فلن کې بیا تقدیر عبارت ته کچری تاسو اغسی عهد معنی موحدین نو بیا الله خلاف نه کی د خپل عهد نه موحدین له جنت ورکیم لیکن عام د دام منقطع وي دا پمانه د بل باندې اصل کی راځي نه عهد نشته توحید د مشرکانو کې نو بلکې تاسو جوړای په الله باندې خبرې چې تاسو په نه لری چې الله ویلي دي بلکې تاسو دروغ جوړای موږ ویلو د قال یقول سلک علی راضی د بار افتراء دروغ جوړول ام تقولون علی الله ادها هر مشرک او دار مبتدی مرض دار چاغه دروغ جوړی احکام د ځان نه جوړی نه جوړوي تاسو په الله تعالی خبر لا تعلمون چې تاسو علم نه لرئ ورته کې دا سوال څوک نه کوي که علم لري نو خیر ده که په الله څوک درو جوړي نه علم او قران کریم کې اصل کې دلیل ته وي رسو براشي علم وی دلیل دا خبره چې په دلیل سره ثابت دي نو ما لا تعلمون انه من الله اصل کې دا ہے آیا جوړای تاسو په الله باندې خبره چې تاسو نه پوهیږئ چې دا د الله طرف نه دي نو دا عقیده احترازی نه معنی دا کله چې ثابت دي چې په دې باندې د قران دلیل شته د حدیث دلیل شته اخو الله ته نسبت کوي هغه ته دروغ نه وي الله ویلي او رسول ویلي او چار کله دلیل شرعي تاسو سره نشته او تاسو الله ویلي دا خو دروغ دي کړ دې دوی تقول الله
बला मन कसब सय्यअतन वहातत बिही खतीअतुहु फौलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। मुवेलुदार खिताब आखिर की और ततिम्मई दरी खिताब ततिम्मकी बित्तख्फीफ वल बिशारत उखरवियन तख्फीफ व बिशारत उखरवी रौड़ी औरत मसल की दरी पर खबासात दे चिदादुमा खबासतून अस्ता सुकिश्ता और आखिरी खबर के ब्याजान तब्याम जनतियान वाए ताडेर गलत खबर दा नुज़कावल आयात की तख्फीफ उखरवी द पार द मुशरिकीनो और द्वयम आयात की ब्या बिशारत उखरविया द पार द मुआहिदीन कामिलीनो वो कुरान बदवाड़ों की कामिल दर्जा जिक्र की काफिर या मोमिन कामिल दिग लफ्ज़ बला राजी बला के आम उसूल उम्दादी नहयान हुई नफ़ी कई दमा कबल और इस बात की दमा बाद लफ्ज़ बला गज़े की राजी नुदे मुकाम की माकबल से शेरे दा कौल दरी चेलुलन तमसन्नारु इल्ला यामन और सवाल दारे दे खुन नफी दमा कबल पाओ के कई मा कबल की सबात ही कहना अगर साबित अगर दा निश्तरे दा सिदा नो इन दा सी निश्तरे दल तो मख की नफी दे चलन तमसन्नार जवाब दारे ना इल्ला आयाम मादूदात के इसबात दे इस्तिस्ना सरव्या पर नफी के इसबात राशि का दीचे सरवजे बा मुंगा और द जानम की सरवजे ब्या बयूब जन्नत के न बला न दास नदाम दामानश दा खबरम गलत दा बल्कि रुस्तने खबर तो वके रहे बल्कि मन कसब सयतन चा शिकड़े दे बदकार मान शिरक गुनाहुन तम कसब वेल की गए इंसान कई जान पखी कड़ई कसब या आमद तच इंसान पे जान कड़ई कलो फर्क राशि द कसब और एक तसबो या है तजबाए की डेर जानो कड़ई और कसब आए तो ये चले की जान कड़ोली नुदे मुशरिकानो दी जान लग कड़ो ले बस समाना बस शिरक ही करना नूर जाना ख्वा नेके तरफ से जान न कड़ई मन कसब सयतन और कसब की दलील शबरेबान है अल्लाह ताला खालिक दे दामाल हो इंसान सरे कासिब दे दामाल हो इंसान तदामल निस्बत शिकीन बकसब से रखी सयतन दसा यसून रे आरा गसी सोई इंसान लरख बकई अगे दासल की हुई सैया मायसू साहिबहु मने बिलाक़िबते नुददे जन ज़माने भले सैया आम दे क गुनाह सगीरा दे क कबीरा दे क कुफर दे क शिरक दे लफ्ज़ पासल की टोल तो शामिल दे वलेकिन कल जिक्र शी और मुराद ते मर्तबा कामिल दद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और मुजाहिद दा कौल नकल ले सय्यतन माने शिरकन इब्न कसीरम दा नकल करी अतवायुली च मुराद देना शिरक दे अवले दा से लफ्ज़ डेरो ज़ैनु की रागले और पमान द शिरक बांधे सूरत नमल के पर नवी आयत की रागले और तरे पमानद सैयाब माने शिरक अदाम करीन हम साबिती अतवेली मंजा बिल हसनती जुदा ब्या व मंजा बिसय्यत फकुबत जुम फिन्नार अल्तम सया बिल इत्तिफाक दे कुफर और शिरक और बल करीन पे दारा वाहतत भी खतियतुम संग कसब द गुनाह द शिरक कड़े माने रागिर कड़े दिल रा गुनाहुन दद तरमर्ग पोरे
دا یو قرینه ده د دې د پاره چې صحیح نه مراد ده کفر او شرک. ځکه چې کافر مشرک شره د باندې سل کې ګناهونه احاطه کړي ده، ټول ګناهونه دي، ټول ګناهونه کده نیک اعمال کې هم برباد دي کړه. نو دا قرینه ده په دې چې صحیح نه مراد ده شرک. نو یو خدای عبد الله ابن عباس نقل له صحیح به معنی شرک، بل قرآنیه قرینه شته جهاد د خطیه دو مراد ده نه ده شرک. او حاضر خطیه وی دي ته چې توبه نه استلی کنه را ګیر کړي یو سړی له دا ګناهونو. خطیه بیا مخکې مونږ ویلو دا بیا عام دی، سمانه دا مشرک سړی دی، ما سوا د شرک نه نورم ډیر شي ګناهونه کړي دي، قدومره کړي چې را ګیر کړي معنی توبه نه دی استلی. مراد د احاطه نه سي عدم توبه، توبه چې وباسي یا احاطه دیوال لري شي کنه، توبه نه دي سره نو د ګناهونو دیوال ته چا پیره ده تر مرګ پورې. نو داس کسان دی اور والا دی به اور کې همیشه یې ګوره او تکفیریه مخکې نه پیدا او معتزله او خوارج. قران بعض زمانه او بعض نه، اوس هم داسې زور شروع کړي ډېر تکفیریه پیدا دي. اگی وی سڑے با یا پا جنت کی یا پا جہنم کی، اور ٹھیک دا فریقم فی الجنت فریقم فی السعیر. خواغی وی دا خبر چی رو فاسق سڑے دے مومن دے گناہوں نے کڑی دی دے بس مونگا پس دی بیا جنت تا داوی مونگا نمان داو پکی نشتا دے، بلکہ قرآن ویلی چی کسب سیدن چاچی سو گناہ کڑی سو گناہ کڑی ادا گناہوں نے توبہ نہیں استلی نو بس داری اور والا دی پور کے ہمیشہ ہی. ادیر صحابہ تفسیر اسم نہ منی، قرآن حدیث نہ منی نو تو احاطت بھی خطیت وسنگ احاطہ وشوا احاطہ وی دے ته چې د سړی د مشرک نو کده گناہونه کوي ناغو ته معاف کیږي نه راګی رہی ہے. او بلدان قرآن کریم کې موږ ویلو عام طور باندې کامله مرتبه ذکر کړي، نو کامل مرتبه دغه طرف ته سره کفر او شرک او بل طرف سره ایمان او عمل صالح، او مینس کې فاسق شره ناغه حال داغه خفي پاتې کړي د پاره د خوف. او دلیل د دې پاره چې موږ وایو ما سوا د شرک نه نور گناهونه الله تعالی بخي. اخو صریح قرآن کریم کې دو کرت راوړي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی شرک نه بخي او د شرک نه علاوه ګناهونه چې وغواړي نو بخي کنه. نو دا آیت چې منی نو هغه آیت نه منی سي، یو آیت منی او بل نه منی نه. دا آیتونو مینس کې به تعارض د فقې د ایمان وي. نو کده کې موږ وایو چې هر یو ګناه باندې ور ده نو دا آیت به سما نشوا کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نو دلته سین مراد دے کفر او شرک فقط، شرک او کفر کړي نو بس دا انسان همیشه په اور کې دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا بشارت د مقابل او کامله مرتبه ذکر کوي. یا کسان چې ایمان راوړل عملونه کړي د سنت مطابق. دلته ابن کثیر لیکي عمل صالح صحیح الموافق للسنة الموافق للسنة د سنت سره موافق د شریعت سره مطابق هغه عمل صالح آیت ویل کی بای نجات حاصلی کامل. نو دا کسان دی جنت والا هم فیها خالدون دی و پای کې همیشه یې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. د دې آیت نه پر یو رکوع کې اشاره شپږ آیات پورې دا چلی. د دې دریم قسم خطاب شروع دی، خطاب ثالث دغه دوه مخ کې بیان شول. ادا و دریم خطابی
ا دې دریم خطاب خلاصه بیا دا هغه خطابات د بنی اسرائیل چلی او مجموعی طور باندې دای خبائث چلیږي، بس هغه خبائث میدان ټول روان دي. قدل تار او خبيثه د بل نه موجودای د دې د خباثات مقصد دا دی مخالفت الاوامر الاربع و ارتکاب المناهی الاربع اور تتمت بالتخویف. بس مختصر سلور اوامر دی د الله تعالی او د خلق دائم مخالفت کئ اور سلور غړ غړ منهیات او د خلق بای باندې راتل کئ نو دین ول ټکړه دیګا دا ټول تفسیر دی بما سو قانونیات تدون نو دارنګ دا اوس تفسیر دی مختصرات چې من کا سبب سیئات او حادث به خطیئتهم ثابتی دی اهل کتابو کې سیئشتا گناہونو بے ہاتہ کړي دا ولې وګوره سلور اوامر دی اوچت تو دای نه مخالفت کړي او سلور مناهی دی پیبند راتل گئی آخر کې بدای تخفیف ذکر کړي چې دا اولی کوي دا دی دنیا پرسته لپاره کوي. بس خطاب بیا مطلبی سلور کم یو دي اوامر چې ورته صيغه امر وبالوالدین احسانا کی بالاتفاق امر مقدر دے احسنوا بالوالدین احسانا اور حقوق اہل احسان ذکر کی والدین ذوی القربى تمام مسکینان. دویمہ مرسل قولوا للناس، دریمہ مرسل اقیموا الصلاۃ، سلورم سر آتوا الزکاۃ. لیکن مناہیوں کی لیے سلور مناہی دی آیت پسر کی اول ذکر کرے لا تعبدون الا اللہ اور تم ثابتو لا تعبدون نفی دا پماند نہیں باندې دا لا تعبدو الا اللہ شرک فی العبادات مکوائے دا والا مسئلہ بھئی منہیات. اور پسی آیت کی بیا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اغم نفی بوانا نہیں دا نا حق بھی نہیں بنتو یاوے خلق بذکورنا نشڑائے اور سلورم سرے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. اور تظاہرون کہ اگر کہ نہیں نشتا لیکن آغا حال لے پا طریقہ دا قباحت دری پا دا سیال کی تاسوکار کوئے چیو بل سر مظاہری کوئے نو مکوئے دا کنا دبائی کما ماند نہیں راضی ناول سرموی ثم تولیتم اول آیات کی چدا سلور اوامر دی او یو پکی نہیں دا د دین د خلق کو اعراض کړي او دانګي رستنی په دویم آیات کې به دوی نه راوړ او سلورم آیات کې بیا دا دریم آیات کې اور پسې تظاهرون راوړ او پای کې وې سمانتم هاولای تقتلون انفسکم تاسو غلوز مات کړي منہیات و ارتکاب کا ہے. نو عنوان دا آیت دے کس نے ذکر د یوم میثاق خاص طرح بنی اسرائیلوں پدی آیتونو کی اول آیات کس پنځه امور دی یو نہیں دا او سلور چی دا اوامر دی او ذکر کی و سر دی تولین للزجر شکا مخړاول لوزمات کړي. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.